سلامونه د نن خبرنامې بحث ستړي مشي قدرمن لیدونکو خو ګوردونکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا په جلال آباد کې ډاکټر صاحبانو درمل پلورونکو ته له بېلابېلو ادرسونو ګواښونه شروع شوي دي او دوی اندېښنه لري. نن یې په همدې تړاو یو کنفرانس هم ورکړو چې د ولایتي ادارې او د مرکزي حکومت یې بېلابېلې غوښتنې پکې لرلې. له ډاکټرانو په بېلابېلو نومونو پیسې غوښتل کېږي، د مرګ ګواښونه ورته کېږي، همدارنګه د کورنیو د غړو د اختطاف خبرې کېږي. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې خبرې کوو. په بحث کې را سره دغه دوه ښاغلي میلمانه دي. په ننګرهار کې د ډاکټرانو د اتحادیې رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب نوروز شینواری او په ختیځ کې د درملیزو خدمتونو د اتحادیې رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله صاحبزاده. زه شکر الله پاڅون یم. تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شم. بخیر راغلی. ښاغلی شینواری صاحب، لوی ګواښونه څه دي ډاکټر صاحبانو ته په وروستیو کې چې بالاخره تاسو دې ته اړ کړه چې نن یو لویه اعتراضي غونډه وکړي یا یو لوی مطبوعاتي کنفرانس ورکوي؟ په دې اوس وخت کې زموږ یو ډاکټر صاحب د دغه سره د غلو په مابحث کې شپې ورځې تېروي. 4 ورځې مخکې ماته یو مریض راغی او هغه وویل چې دغه دی زه د هغه 2 عصبي ریشو پارالایز ورکړی، فلج ورکړی. زه یو ډریور وم او د دې رینګ روډ سره یو موټر وتښتولم او بیا تړلم او جګولم او ښکته کولم چې په دې کې دې ته واشنل اوس 2 عصبي پارالایز ورکړو. وایي په همدغه وخت کې اوازه شو چې همدغه ګروپ یو ډاکټر هم اختطاف کړ. زموږ اوس فعلا یو ډاکټر صاحب د غلو سره په اختطاف کړی او تقریبا ډېره اسانه وسیله موبایل دی. د غیر راجستر موبایل له خوا هر ډاکټر ته زنګ ول کېږي، بمونه اچول کېږي، پیسې راوړه او دا یو په یو عام تهدید بدل شوی دی. او زموږ بچیان ماشومان حتی د کوره بیرون نشي راوتلی، هغوی نه لوبو ته تللی شي نه دغه کولی شي. او دلته د زموږ او زموږ د ماشومانو لپاره یو غټ تهدید دی، نه تر زموږ لپاره بلکې د ښار د هر یو څوک لپاره چې یو نسبتا عادي ژوند ولري هغه لپاره یو عام تهدید دی او ټول ښار د احتوا کړی دی دغه مسایلو. دوی څه وایي؟ تاسې پیسې ډېر لرئ، ځکه راته پیسې راکوئ که نه تاسې پیسونه ډېر اخلئ موږ سره فیصدي پکې راکوئ، یا تاسو که درمل پلورل کېږي د درملو فابریکې یا اصطلاح باندې شرکتونه مو چې دي هغه ډېر عاید لري موږ سره یې نیموئ که نه د بل فشار لپاره یا راته وسله واخلئ یا راته مرمۍ واخلئ، دا غوښتنې کېږي. داسې ده چې ډېره د انګېزه یې غلا د غله دي که نه وسلوال مخالفین دي، څوک دي؟ دا غوښتنې خلک معلومېږي که نه څوک چې غوښتنه کوي. داسې ده که نه زموږ په ننګرهار کې د پولیسو نه زیات زورواکي شتون لري او دغه زورواکان خپله د دوی د تمویل یوه غټه لاره د ښار نږدې برخه ده. ټول هغه کسان چې تښتول شوي دي په دې ښار کې ساتل شوي دي. ښکاري چې د ده بیخ اساس ښار کې دی. زموږ غټ تشویش دا دی چې همدغه زورواکان چې هغه رینجر استعمالوي، هغه د پولیسو موټر استعمالوي، هغه هیلکس استعمالوي، دوی موږ تښتوي. مثلا ستاسې د تلویزیون رئیس د جلال آباد د ښار په مرکز کې وتښتول شو، د یو هیلکس موټر د هغه باډیګارد وویشتل شو. دغه ټول داخل کې دي او موږ سره عمده دغه د تشویش دا دی چې دغه داخلي زورواکي به خالص راشي. دوی موږ ساتي که زموږ نه باج اخلي او دوی باندې چې د نورې لارې ودرېدل دي یوازینۍ لاره د ډاکټرانو نه د تجارانو نه د پیسو اخیستلو لار ده. دا غټه لار ده او دغه عمده خبره نه نه. مثلا که وویل شي په کوم استناد موږ وایو چې دا په ننګرهار کې میش یا زورواکي دي یا ټوپکواکي دي او یا هم دلته مقتدر خلک دي دا کار کوي؟ مثلا داسې کوم ثبوت شته؟ یا کوم ډاکټر صاحب یې تښتولی دی بیا ته تاسو د پیسو مقابل کې همدغه زورواکو خوشې کړی اوسي یا دغه مقتدرو اشخاص؟ څو شواهد شته دی. زموږ یو ډاکټر صاحب ونیول شو کله چې موږ پریس کانفرانس کاربندي اعلان کړه، دوی راخوشک ثبات د پیسو مقابل کې یوه. دویم ټول هغه شواهد چې د خوشي کېدونکو لاسته راغلي دي ټول خلک دې ښار کې ساتل شوي دي. بله دوی اذانونه اوري، دوی د رکشو اواز اوري، دوی د ترافیکو اواز ته اورېدلی دی په دې ښار کې وړي راوړل کېږي. د دوی د راخوشي کېدلو ځای هم ښار دی، د ساتلو ځای هم ښار دی. بله او دا غټه دغه ده چې دغه خلک دي چې موږ سره دغه کوي. د حکومت ځواب تاسو ته باید څه دی؟ ځکه چې ښار په منځ کې ساتل کېږي هغوی باید څه وایي تاسو ته؟ مونږ خو په دې کې څو ځله د حکومتي چارو سره په دې باندې تماس نیولی دی. بدبختانه زمونږ نظام د نظام له خوا نه خراب. داخل په نظام کې د رقابتونو په نظام کې ډېر شتون لري، د چوکیو لپاره، د پیسو راستړولو لپاره، او حتی همدغې نه هم د نظام ډېر چارواکي ښکاري چې هغوی هم په دغه کې ملوث دي دغه کېږي. زه باید تاسو ته ووایم ځکه چې زه رئیس د محکمې سره ناست وم او هغه ویل چې یاره زموږ ډېر ارګانونه په همدغه کې انوالف دي. موږ کس راونیسو بیخي ارګان کې راوځي
نو چې رئیس د محکمې په دې شي کله په خپل رسمي دفتر کې داسې دا کوي موږ څه وکړو موږ څه کولی شو حتی ډېر کسان چې ونیول شي د امنیت ایجنټ راوځي د هغه له نوم نه استفاده کوي نو زورواکي سړي تښتونکي بم اچونکي زموږ په نظر یو ګروپ دی ټول یو کار کوي هغه چې د یو چا نه د یو چا په زور نه د هغه نه پیسې اخلي هغه تښتوي هغه تهدیدوي هغه وژني نو هغه دا کارونه هم کوي بله که لږ ارقام وړاندې شي په دا که ډېر لرې لاړ نه شو په دا 2-3 میاشتو کې څومره ډاکټر صاحبان تښتول شوي دي یا تهدید شوي دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نه پیسې اخیستل شوي دي باج اخیستل شوی د باج ارقام ډیر دقیق نه دي ځکه چې دوی هیڅوک نه دي کاندان له حمل میاشتې راونیسو لکه اوس فعلا زموږ په هغه تیرو 2 میاشتو کې 12 صاحبان تښتول شوي چې یو فعلا دی یو میاشت مخکې راوستل او زموږ یو تقریبا 2 جمعې مخکې یو ډاکټر صاحب معاینه خانه کې په قتل ورسېدلو په خپله معاینه خانه کې 3 جمعې مخکې تاسو هغه په خپل دی کې دغه شوي نو تهدید د کچه زیات دي او دا زموږ هر کس ته تهدید دی په دغه ورځو کې لکه زموږ خو ټول یو سکتور دی فندري د وخانو ته بم په دغه 3 جمعو کې ولته دي د 3 جمعو په موده کې 3 د وخانو ته بم ولته دي نو ارقام په دغه شکل دي دا خو زیات ارقام دي تشویش ور دي او بله ستاسو په کاروبار څه ډول اثر کړی دی په ننګرهار کې روغتیایي کتنځیو باندې درمل پلورونکو باندې همدارنګه د ډاکټرانو په دلته په شتون باندې د خو په کاروبار یو ډیره بده اغېزه لري څوک نه غواړي چې خپل سرمایه بنده کړي ځکه چې ژوند مشخصا ډاکټر صاحبان ته کومې ستونزې را پیدا ډاکټر صاحبان لپاره فن خصوصي نه غواړي چې پیسې بندي کړي په ټکنالوژي باندې دا کړي دریم دا چې هر بمروزي د ښار اطرافو کسان خاطر د ویرې هم نه راځي ځکه هغه د ډاکټر معاینه څنګه راشي هغه خپل ډاکټر دی او تهدید سره دی خپل مریض هم تهدید سره نو ډېر کسان جالبات ته راځي نه مخکې جالبات یو اکاډمیک ساو د کابل نور ولکن مریضان راتل طبي خبره چې دغسې وازو خپرېدل د دغسې بمونو دغه کېدل د یو ډېره منفي اغېزه په دغه لري تشکر خوشحاله اوسئ ښاغلی صاحب دا داسې ستاسو په نظر څوک دا کارونه کوي ډاکټران څوک تهدیدوي درمل پلورونکي څوک تهدیدوي بمونه په معاینهخانو په درملتونونو کې څوک الوزي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یو ټول لیدونکو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب شینواري ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم ډېرې طبقې ډېر اقشار چې کوم دي هغه نه په سیاسي برخه کې ملوث دي او نه په داسې قضایو کې ملوث دي چې هغې دپاره په عام مجالسو کې یا په عامه توګه ګوتنیوکه وشي یو د هغې له لوی سکتور او چې دی هغه خدماتي سکتور چې هغه روغتیا پال دي روغتیایي سکتور دی چې هغه په هېڅ قضایو کې برخه نه لري غیر د اجتماعي او ټولنیزو مسایلو کې چې هغه ملي مسایل دي چې هغې کې خپل نظر څرګندوي یا خپل فعالیتونه کوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه زموږ مرکزونه که د کلینیکونو وګوري که اطرافو ولسوالیو کې په لړو پرتو سیمو کې د روغتیا پالو کارونه وګوري فعالیتونه وګوري غیر د واکسیناتورانو نه چې کله پې یو ډول نیوکې موجودې وي یا هغې باندې کېږي چې خدای نه کرده هغې کې د امنیتي ادارو یا جاسوسان دي کار دي که کله افراد تښتول شوي در غیر یان ټول عام پرسونل که وګوري په لوی اطرافو کې خدمت کوي که دولت ډېر لوی سترې مخالفین او لوی ساحو کې پراته دي هغې سره دولت خپل تعامل دی لیکن کله نه اختطاف شوي دي نه کله تښتول شوي دي نه کله تهدید شوي دي نه کوم د ستونزو سره مخامخ شوي دي لویه ستونزه د داخل چوکاټ کې د حکومتي ارګانونو په د حاکمیت په ساحه کې موجوده ده چې هلته خپل نظام هم د ګواښ سره مخامخ دی او ولس هم د ګواښ سره مخامخ دی نو د دې نه معلومیږي چې د نظام په شتون کې د نظام تر سور لاندې د لویو نفوسو په کتله کې په منځ کې د دغه خالیګاو نه هغه خلک چې تر اوسه پورې د نامشروع منابعو نه یې پیسې درلودلې نامشروع منابع هم ترلاسه کولې اوس د دغه لارو نه هغه د سوداګرو هغه د روغتیا پالو هغه د نورو برخو نه پیسې ترلاسه کوي معنا دا ښکاري چې په داخل د سیستم کې مافیا او ډلې ټپلې افراد موجود دي چې د خپلو سیاسي موخو دپاره د خپلو استخباراتي موخو په خاطر باندې سکتورونه تهدیدوي د هغې افراد تهدیدوي او نامشروع پیسې ترلاسه راوړي تشکر داسې ارقام شته چې د درمل پلورونکو د شرکتونو شته چې مثلا په تېرو 2-3 میاشتو کې څومره کسان تښتول شوي څه ډول ګواښونه موجود دي تاسو څومره باج ورکړی دی چا درنه اخیستی هغه ملګرو دوستانو چې موږ سره مسایل شریکوي په عمومي توګه ارقام خو ډېر اضافه دي لیکن 3 اتیا
پیښې چې هغه عموما تهدیدونه شوي دي شمیرې او نمبرې معلومې دي ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل همدې توګه باندې چې 11 تنه زموږ چې اختلاف شوي دي د دې پرسونل معلوم افراد دي چې 2 موږ په همدې کې شهیدان ورکړي دا اوس چې کوم دی دریم شهید شو چې په دې برخه کې مو ورکړی دی د هغې نه علاوه 4 کسه 5 کسه چې کوم دی هغه زموږ د کورنیو افراد یې تختول شوي دي د 1400 سوالو نه زیات چې زموږ خلک راخوش شوي دي هغه باجګري شوي دي هغې نه پیسې اخیستل شوي دي او تر څنګ د دواخانو او درملتونو شرکتونو نه تقریبا 9 دواخانې و شرکتونه چې کوم دی هغې ته بمګزاري شوې ده چې هغه اسناد او شواهد موجود دي چې موږ د هغې بدو پیښو یو کې شهید لرو 2 کې زخمیان لرو او خوشبختانه په نورو کې فشاري بمونه دي مالي خساره رسېدلې ده لیکن موږ ځاني تاوان نه لرو د حکومت ځواب تاسو څه دی 2 برخې دي په دې کې موږ اکثره کله کله د زموږ نیوکې د نګرار په هکله باندې کله د والي د ولایت د ادارې په هکله باندې 13 دوره کې موږ چې د ګلاب منګل صاحب دوره وه اکثره فکر همدا و چې رهبري کولی شي چې هر څه وکړي دلته ستونزه لویه دا ده چې د ادارو کاري کړنو تفکیک نه کېږي ادارې اوبه خړوي رهبري اوبه خړېږي ولایتي شورا وکیلان چې کوم دي استازي دي اوبه خړوي زموږ د مرکز ولسي جرګې غړي چې دي هغه اوبه خړوي او په دې خړو اوبو کې هر سړی د خپلو مفادات دپاره کار کوي مثلا څه ډول اوبه خړوي چې نامنې په لوی لاس اندوی راولي د دې د مفاداتو جنګ دی دلته ګډوډي موجوده ده ګوره که یو اداره کې د معارف مسله د روغتیا سره نشي یوځای کېدلی د سرحدي لیوا موضوع د امنیتي ملي سره نشي یوځای کېدلی امنیتي موضوع د قومي قومندانۍ سره نشي یوځای کېدلی همداسې د قومندانۍ موضوع د ولایت مقام سره نشي په کل کې رهبري د ولایت صحیح ده چې باید ټول شان اداره او مدیریت کړي لیکن هره برخه هر اداره ځان ته ځانګړي مسؤلیتونه لري واکونه لري هیڅ کله ونشو موږ اوس تر اوسه پورې ونشو کولی د نظارت د سیستم رامنځته کړو چې مشخصه اداره په خپلو چارو کې پړه وګڼلی شي او هغې ته چې کوم مسؤلیتونه موجود دي هغې نه پوښتنه وشي یا هغه افراد چې ښه کارکردګي په اړوند اداره کې کړې ده هغې ته مکافات شي او چې نه ده کړې هغه مجازات شي په کل کې د ادارو د بدلون لپاره مرکزي ادارې هم کار کړی والیان یې بدل کړ قومندانان د عملي بدل شول رئیسان د امنیتي ملي بدل شول داخل د سیستم کې خلک د سیستم لپاره کار نه کوي نظام لپاره کار نه کوي د افرادو لپاره کار کوي یعنی افرادو مقرر کړي د افرادو په سفارش راغلي دي یا د پیسو په زور وسیله راغلي دي هغې د خپلو امکاناتو خپلو منابعو دپاره کار کوي نو هغه دا فکر کوي دا سیستم نه چلیږي نن یو نظام دی سبا بل دی هغه فرد چې په سیستم کې دی قوي دی قوت لري مالی قوت لري هغه سیاسي قوت لري سبا دا ما حمایه کوي نو بدبختي دا ده چې خلک د افرادو خدمتګزاران دي په هستو کې لویه ستونزه د نظام د ګواښونو همدا ده چې نشي کولی نه والي نه په یو بل اداره کې مشر چې هغه د کوچنیو افرادو راپورونه د هغې کړنې د هغې دقیق معلومات په قدري توګه باندې په مسلکي توګه باندې هغه تحلیل او تجزیه کړي او هغې باندې عمل وکړي متاسفانه په نیمه لاره کې ټول شیان خنثی کېږي هغه اصلي هدف پاتې کېږي لویه ستونزه همدا ده تر څو سیستم جوړ شي د خنثی کېدو نه تر شا باید کوم اهداف موجود دي مثلا تر مرکزي ادرسه نه رسېږي ستاسې د هغه مطلوب ادرس پورې نه رسېږي والي ته ځئ د تیر والي یادونه مو وکړه چې د هغې رئیس تاسې دا ستونزې شریکوئ کاربندیز مو وکړو دا ستونزې نه حلېږي لوی سیاسیون تاسو وایئ چې اوبه خړئ پارلمان غړي اوبه خړئ ولایتي شورا اوبه خړئ حکومتي ادارې اوبه خړئ بالاخره څونه د شرم خبره ده زه د پارلمان وکیلان لرم آیا په دې ټولو پیښو خبر نه دي هغه د دې وطن اوسېدونکي نه دي زما ولایتي شورا د استازو په توګه دا پرېږدو چې دا خلک څنګه انتخاب شوي دي او په څه ډول تللي په معاملو تللي دي په سیاسي تعاملاتو تللي دي لیکن اوس خو استازیتوب کوي یا خو نمایندګي ده چا غږ پورته کړی د دې حق لبانې چې کوم غږ پورته شوی دی هغه د شخصي مفاداتو جګړو په خاطر پورته شوی دی تعاملات منځته راغلي موږ دا دا خلک ځکه دا د غږ د پورته کولو شو خو تاسې خو بار غږونه پورته کړه چې غوږونه کاڼه دي نو څه تاثیر کوي موږ د تیر کاربندیز نه ځکه خو چې ولسمشر راغی تقریبا کافي په امنیتي پرسونل کې او په نورو ادارو کې بدلون راغی لیکن موږ هلته هم دا پیشنهادات په شپږو صفحو کې کړي چې یوازې د افرادو بدلون نشي کولی صحیح ده اما پیښې کمې نه شو پیښې خدای اوس هم تاسو شکایتونه خو هم روان دي ګورې خو زه څه یم چې د وختو زمان سره پلانونه هم تغیر کړي تاسې به کتلي په سیمه کې استخباراتي جګړې یا د سولې کوم پروسې چې روانې دي دلته د دولت مخالفین چې کوم دي په سیمه کې مختلفې پروژې عملي کېږي ګاونډي هېوادونو خپل دغه دی
دی نړیوالو خپل دی د سیمه ییزو ادارو خپل چوکاټونه دي او افراد چې کوم دي په سیمه په محلي اداره باندې فشار راوړي تر څو وشي کولی خپل افراد په هغه نقطو کې ځای په ځای کړي یا هغه افراد ته تغییر زمینه برابرېږي دوی په نظام او سیستم باندې فشار ورکړي تر څو هغه خپل افراد او ګماشتګان چې دي هغه تغییر پیدا نه کاندي نو ډېر کله اصل کې عمومي رهبرۍ ته یعنې مرکزي رهبرۍ ته وویو خبرونه فلتر کیږي دا هغه چینلونه وځي چې تاسو موږ د ډېرو خلکو شاهدان یو زه درته مثال در کوم دا مناسبه خبره نه ده لیکن مجبور یم چې ورکمه که تاسې 3 کال 2 کاله مخکې فکر کړی چې ټول نظام اتمر صاحب چلی بله ولسمشر موجود و لیکن ویل کېږي ټول نظام اتمر صاحب چلی تاسې وګورئ د اتمر صاحب په لیکدو باندې کوم نظام کې تغییر رانغی هغه نن یو کاندید دی سبا دپاره به خپل برنامه او پلان وړاندې کوي چې څوک رایه ورکوي که نه ورکوي لیکن ذهنیتونه داسې خلکو جوړ کړي وو داسې برنامې او پروګرامونه په رسنۍ او پروګرامونو کې جوړ کېدلو چې هغه بسته نظام یې تر خپل شوال لاندې راوستی و په همدې توګه باندې د ولسمشر میز ځکه هر سهار هره ورځ د ټول افغانستان راپور هلته ځي لکه د ننګرهار ټول ښار راپور ولسوالۍ راپور چې ولایت ته ځي دا د ټول افغانستان هلته یعنې که کار وشي او دقیق راپور ولسمشر ته ورسول شي دا ستونزې حلېدی شي یقینا چې دقیق راپور فلتر نشي او هر سړی لري د ایره ونه لري چې زما چوکۍ ته خطر متوجه دی بلکې دا فکر وکړي چې سیستم ته خطر متوجه دی او سیستم چې خرابېږي نظم پکې خرابېږي نور هم پکې خرابېږي نو بیا د خپل د چوکۍ ساتنه خبره ونه شي د خپلو مفاداتو او د خپلو افرادو د اشخاصو د خوندیتوب دپاره خبره ونه شي زه فکر کوم موږ د بهبود په لور تللی شو همدا وجه ده چې موږ د قانون د حاکمیت دپاره غږ کوو د عدالت دپاره غږ کوو چې کله قانون حاکم شي هلته د افرادو مسله له منځه وځي هلته زما ستا د ټولو حقوق سرحدونه معلوم دي او دغه سرحدونو دپاره به کار کېږي نو موږ ویره همدا ده موږ وایو چې یوازې ولسمشر نه زه مسؤل یم تم مسؤل یې دا ټول د ټولنې افراد مسؤل دي په خپله برخه کې د خپل کاري چوکاټ په ساحه کې که دا رښتینې واوسي کار وکړو ځکه چې موږ ادارو سره ناست دي په خپله د ادارو مشران موږ ته بیان د دغه کوي د عجز کوي وایي چې وروره موږ نشو کولی مرکز کې کار دی موږ د وکیلانو سره ناست دي موږ ته غوښتنه کړې چې خدای دپاره دغه تاسو د ننګرهار مشران چې یاستئ ولې په خپل لمن باندې تورداغ پرېږدئ پر تاسو نیوکه موجوده چې لاسوهنې کې تاسو خپل لمن پاکه کړي ولس خو پرېږدئ چې قرباني ورکوي موږ چې خواشیني کېږو موږ په دې ادارو د خلکو باندې خواشینو نن چې کسان وژلی شوي د چا بچیان دي ننګرهاریان دي که هغې باندې د پولیس نوم ایښودل شوی دی که هغې باندې د بل د اربکي نوم ایښودل شوی خو د افغان بچی خو دی که نه عام ولس قرباني ورکوي یا داسې تللی یا هغسې تللی موږ په دې د ادارو په بدنامۍ باندې خفه کېږو چې دا زموږ ملي ادارې دي ولې په ملي فکر باندې ولې په ملي انګیزه باندې دیو کار نه کوي ولې د افرادو دپاره دی د افرادو ګټې خوندي ساتي دلته د کورنیو دلته د اشخاصو د سیاسیونو ګټې خوندي کېږي نو که سیستم جوړ شي موږ د افرادو په ځای د قانون د حاکمیت دپاره فکر وکړو زه فکر کوم بیا به په افرادو باندې خبره نه کوو والي به په خپل ځای جواب دی امنیتي ملي به په خپل ځای جواب دی امنیت قومندانۍ به په خپل ځای جواب دی او ملکي نور ادارې به په خپل ځای جواب دی دې کې فقط یو په بل باندې پړه اچول کېږي یو خبره وشي ډاکټر صاحب نوروز شنواري هغه مسؤلیت یا دا کار د ځینو زورواکو دلته شتون لري هغوی دا کار کوي او ځینې مقتدر اشخاص دلته دا کار کوي او ځینې ټوپکوال او دا خلک چې پرې ښار کې موجود دي دوی دا کار کوي ستاسې معلومات څه دي اساسي انګېرنه له چا نه ده څوک دا کار کوي ګورئ موږ خو به خود دا وایو چې یو طرف ته دولت دی او بل طرف دا نور خلک دي مخالفین خو د ساحې نه بیرون خلک دي که هغه کوم ټلیفون کې معلوم به د زکات او د خیرات دپاره نو سوال لا پیدا کېږي نو یا دولت ته تی کې یا زه ورته مجبور یم دا زورواکې چارواکې چې کوم دی یا هلته چې زما استازیتوب کوي ځکه موږ چې خفه کېږو په دې خفه کېږو موږ په عام دولت خفه کېږو موږ په هغو خلکو خفه کېږو چې زما استازیتوب کوي نو یا د استازی د دې جوګه شي چې خپل ځان سپین کړي او دولت د دې مرۍ نه ونیسي چې وروره ما باندې به د کوم ځای پړه دی سند راته وښیه او یا د دولت دا پړه نه پیدا کوي چې وایي دلته وروره خلک دي موږ نه پرېږدي کار دپاره یا د دې سند وړاندې کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي چې کم از کم دا ولس خو د جنجال نه خلاص شي نو موږ هم ځکه هم دا وایو چې اوبه خړېږي او میان نیول کېږي د ادارو تو د مشرانو او د سیاسیونو ترمنځ د کشمکش په چوکاټ کې اقشار چې کوم دی هغه در په دره شو نو په کار دا ده چې موږ اوبه خړې نه کړو پړ ته پړ وایو ملامت څوک شو نو په دغه جغرافیه کې د 1 کیلومتر ساحه کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه یو سړی چې اذان اوري یو سړی چې د مارکیټ خبرونه اوري خبر اوري چې هلته خلک خبرې کوي یو سړی چې د رکشې اواز اوري یو سړی د موټرسایکل د امبولانس خبر اوري د ترافیک غږ اوري نو په دې زیرزمینیو کې څوک پټ ساتل کېږي لوکس زیرزمینیو کې معنا دا چې خلک شته موږ وایو که ستاسو سیاسي رقابت هغه په سیاسي چوکاټ کې وکړي که ستاسو اقتصادي رقابت هغه په اقتصادي عام ولس عام وګړي ولې وژنئ ولې رواني تکلیفو سره پیدا کوئ چې ټول نظام او ټول سیستم د خطر سره مخامخ کېږي تشکر خوشحاله اوسئ ښاغلی شینواری صاحب تاسې نن یو پرېکړه لیک خپور کړو لوی غوښتنې مو څه دي له چا غواړئ څه غواړئ
بسم الله زموږ لومړی رئیس جمهور څخه ده ځکه چې موږ د حکومت د سیوري لاندې ژوند کوو د حکومت په احاطه کې ژوند کوو لکه چې صاحب ویل چې زموږ هغه کسان چې د مخالفینو په سا کې د هغوی امنیت د مخالفینو مربوط دی ځکه هغوی د مخالفینو په سا کې خلکو ته خدمات ورکوي او هغه نسبتا مسؤول دي او دغه دي خو موږ د حکومت په ساحه کې ژوند کوو زموږ مسؤلیت د حکومت دی موږ نه په دغه شکل باجګري هیڅ د تحمل وړ نه ده او موږ د دې پړه په نظام اچو بله که دا نظام د هر چا نه موږ نسبت نسي زموږ غوښتنه دا ده چې جمهور رئیس دي په زموږ غږ ته یو مثبت ځواب ورکړي او هغه د په جالبات کې ټول یې هغه رینجري چې هغه د پولیسو امنیت او د سرحدي قوو په خدمت کې دي او د شخصي افرادو په خدمت کې دي دا بندي کی په ننګرهار کې که موږ هر کونج ته ځو یعنې یو غټه برخه وي چې دلته ځواکونه کم دي خو بیا ځواکونه مشخصو اشخاصو پسې ګرځي چې هغه په ننګرهار کې دولتي وظیفه نه لري زه چې صاحب نه یم زه چې مسؤل نه یم زما وکیل زما نه په جالبات کې مهم او بارزښته نه دی دا ټول وکیلان زموږ د صحي سکتور چې ټول د تعدیل لاندې د ده نه مهم نه دي دا ټول وکیلان د ننګرهار د تجارانو نه مهم نه دي ځکه څو ورځې مخکې د یو مارکیټ والا تختول شوی دی دا خلک سرمایه بندوي دا خلک پیسې بندوي او وکیلان په مجموع کې ملت څه خدمت کوي پارلمان کې چوکۍ سره ماتوي د هندوستان جوړ شوی پارلمان دوی مات کړ اوس موږ غواړو چې دغه خلک د اول د دغو نه ټوپک ولي موږ سره سوال دی چې دی زما ساتي که ما تختی نو موږ خپل غږ تر جمهور رسول غواړو تر څو هغه مجبور شي چې زموږ په فکر چې موږ دغه معضله له ډېر وخته نه حلېږي لا په ورځ په ورځ مغلق کېږي موږ ته یې غټ عامل همدغه غیر مسؤل وسلوال دي او د بدخلي سره احیانا غوښتنې مو ونه منل شي وروستی اقدام څه دی داسې ده چې مخکې له پریس کنفرانس نه موږ صاحبزاده صاحب ټول سی سکتور په ده فیصله کړې وه که موږ به خپل کاربندیز کوو خو دا ډېره دردونکې ده چې موږ په دې خراب حالت کې د یو مظلوم مریض ته لا مشکل جوړ کړو موږ بیا کوشش کوو چې دې حالت ته خبرې ونه وځي لا همده خو ستاسې له تلویزیون نه له ټولو خلکو نه چې زموږ غږ اوري هیله چې زموږ اواز مستقیما جمهور رئیس ته ورسوي د جالبات نارامي د خلکو تشویش زموږ والي صاحب ته زموږ رئیس جمهور ته ټول ته د بدنامۍ یو داغ دی یو سردر دی او د دې سردر لاره ده چې زموږ په غږ دی د دغه عاملین کنټرول کړي دوی د مختلفو روابطو له مخې نه چېرې ماته به رایې راکړي ماته به زه دا شم او زه هغه شم او دوی فکر کوي د جالبات غټ خلک هم د دي نه ولس دوی سره نشته خلک دوی سره نشته دي دوی زورواکي دي له منځه یوسي تر څو چې موږ امن په مسؤلیت کې ژوند وکړو دوی به هم ښه او موږ به ښه پرته له دغه کنفرانس مو په دې وروستیو کې د وروستي ځل لپاره د چا درته ورغلی سي مثلا د والي صاحب درته یا د بل بشر درته یا د پارلمان د وکیلانو درته چې راشه په ننګرهار کې دغه مشکل دی دا حل کوي او موږ تقریبا 3 ځله والي صاحب سره ملاقات کړی دغه مسایل مو شریک کړي دي د 3 ځلو زیات رئیس صاحب د امنیت سره موږ ملاقات کړی دی قومندان صاحب د امنیت خو موږ نه یو ته چې هغه سره وګورو ځکه هغه بیخي د ښار او سیستم سره بیخي نابلد دی نه تر چې دا نابلد دی د دې ټول ګروپ چې موږ ولیدلو د دغه منطقي نه دی دغه ځای نه دی د یو ځای راغلي خلک دي تقریبا دا خبره زه نه کوم زما لپاره لازمه نه ده زه یو ډاکټر یم او موږ سیاسي خلک هم خو ګورو چې دومره نابلده خلک ته راوړل شوي دي هغه د ښار په اوضاع هېڅ حاکمیت نه لري ته موږ نه یو چې هغه سره خبرې وکړو موږ خپل هلې ځلې هر چا تلي او دا موږ کړي دي او موږ خپل نظر شریک کړی دی موږ له ده نه مخکې دا زموږ تقریبا باید زه تاسو چې اول ملاقات چې زموږ اتحادیه نوې دغه شوله د ښاغلي ګلاب منګل سره وه او هغه ته مو وویل چې محترم والي صاحب زموږ پر غږ زورواکي ظالمان ووهه ته به ډېر باحیثیته ولایت وکړې تا ته به خدای عزت درکړي او موږ به ستا تر سیوري لاندې ښه ژوند وکړو بدبختانه د وخت چارواکي موږ ته یو ډېر منفي ځواب راکړ موږ ورته چې زموږ پر غږ غله تختونکي دا ووهه دا په تا لپاره یو زموږ غږ تا لپاره یو بهانه ده یو سپورټ دی او موږ به ستا ته په آخر کې باعزته اوسېږي یو غټ دغه به اوسېږي په آخر کې ګوره هغه زموږ پر غږ له دې ځای تبدیل شو نه باعزته لاړه او نه زموږ غږ ته مثبت ځواب وکړو موږ هر ولي له دغه ولي دغه توقع لرو او د هر مقام څخه هم دغه چې زموږ پر غږ د ظالمان وایي تر څو چې ښار مسونه او ارام پاتې شي تشکر خوشحال ښاغلی صاحبزاده صاحب تر ډېره ستاسې فوکس په دې پرېکړې کې په غیر مسؤلو وسلوالو په ښار کې پښتون دی معنا دا چې مدعیان معلوم دي یقینا موږ همدا ډېر چې یادونه کوو دا خبره کوي چې غیر ګوره چې جګړه چې موجوده ده
او فوکس کیږي چې په ولسوالیو کار جګړه دی مخالف موجود دی دا جګړه روانه د کلونو وشوه هغې نه به د خپل پلان مطابق دواړه لوري خپل جنګي تعاملات لري هغه به کوي ولس خاص هم پکې بې ګناه توګه باندې مړ کېږي نو زموږ لوی فوکس دا و چې دا رواني جګړه چې دا شروع شوې ده او اختطاف او تهدید او ترور موجود دی دا د ټولو نه خطرناک او دا سپینه جګړه چې ده دا د 50 سلنې زور لري او دا تاسو کدي مطبوعاتو ته لارې هم کېږي نړیوالې کې کوي او که دا کوي دغه سپینه جګړه ډېر تاثیر لري نو زموږ یقینا موږ چې په خپل پریکړه لیک کې تاسو رسنیو ته لاس راغلی همدې کې زموږ تقریبا 8 مادې دي او هغې کې لویه خبره دا ده چې هغه ناویلې خبرې یا هغه خبرې چې فلتر کېږي او نشي کېدی دغه مسؤلین ووایي حتی مسؤلین حتی ووایي نو موږ دا وړاندیز کړی محلي ادارې ته چې موږ ته د ولسمشر او رهبرۍ که هغه د امنیت شورا ده که هغه د داخله وزارت دی زمینه برابره کړي چې موږ د په حقایقو ولاړ هغې سره سپینې خبرې وکړو او هغې نه هغه د پرېکړو غوښتنه وکړو چې هغې تصمیم نیولی شي په مرکز کې نه په محلي اداره کې نو یوه خبره زموږ دا وه چې تا ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه دویمه خبره زموږ دا وه چې همدا غیر مسؤل وسلوال چې کوم دي چې بې ځایه سلاح که دولت دیو نشي حمایه کولی دونه پرسونل ته موجود دی ښار کې نو بیا څه ضرورت دی چې دونه خلکو ته سلاح ورکولی کېږي دیو اخلاقي وجیبه لري دیو د خپل ځان د تهدید په خاطر باندې داخلي سلاح کړي او هغه اشخاص چې هغه رجال برجسته ورته وایو یا زموږ استازي دي هغې ته د معقول انداز باندې یعنې معقول قانوني چوکاټ کې 2 یا 3 کسه چې دي هغه ورکړي شي د هغې د سلاح او د هغې د وسایطو نه د نور خلک استفاده نه کوي خپل خپلوان او اقارب د استفاده نه کوي دا د اندېښنې وړ خبر بله خبره دا ده چې امنیتي ګاډي امنیتي مسؤلین امنیتي پرسونل شخصي استفادې یا خپله د پرسونل د پسته وخته چې هغه موږ یو امنیتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده چې دیو دغه وسایل ولې پخوا به یو افسر بغیر د اجازته نشو وتلی رخصتۍ پاڼه به ورسره وه معلومېدو چې کوم استقامت باندې کار کوي نن تاسې وګورئ شپه ورځ ګاډي ګرځي او ویل کېږي دیو باندې الزام دی چې ټول قاچاق او ټول مسایل چې کوم دي په همدغه لویو ګاډو او دولتي ګاډو کېږي نو د دیو د خپل ځان د حفاظت د دیو د خپلو ادارو د نګرانۍ په خاطر باندې باید کمیسیون وټاکي ترڅو دا کار وشي بله خبره زموږ د غیر راجستر سیم کارډونو خبره وه عجیبه خبره ده ټول تاسې ګاونډي هېوادونو کې په یو ورځ کې په یو ساعت کې ټول غیر راجستر سیم کارډونه بند شول که دیو جوړ جاړی نه لري یا سیستم جوړ جاړی نه لري یا دیو باندې نړیوال فشار موجود نه دا نو کومه خبره ده چې غیر راجستر سیم کارټونه دي خلکو ته ورکړل شي هغې ته تهدید موجود دي ځکه که راجستر سیم کارټ موجود دي نو هویت به معلومي نو شخص دوباره گرفتار کېږي راودې غواړي او موږ د دې میډیا د لارې تاسو ته اعلان کوو موږ حقوقي دعوا جبران د خسارې تیار کړی دی موږ محکمې ته وړاندې کوو ستاسو حمایت هم غواړو چې د ټول هغه تهدید چې میلیونو ډالر زموږ خساره موږ ته راغلې ده موږ د دغه شبکو نه غواړو او رسمي توګه باندې به موږ خپل ارسپانه وړاندې کوو بل د لوی اندېښنې چې کوم دی هغه د غیر ملکي وګړو وژنه ده که هغه مخالفین یې کوي که هغه دولت یې کوي دغه لویه بدبختي هم زموږ یو دا غوښتنه وه چې د خلکو په روان باندې بد تاثیر کړی او هغه بیا په دې ټولنه کې اډه ناخوال ته لاس اچوي او بله لویه خبره دا وه چې د امنیت قومنداني پرسونل موږ د تېر یو میاشتې او نیم میاشتې امنیت قومندان ته خپله د هغې سکرټرانو ته زنګ والی دی چې یو لوی سکتور د تهدید سره مخامخ دی خپله خو رانغلی چې زه څه خدمت وکړم څوک دې راونه لېږه پرسونل دې راونه لېږه کم از کم چې موږ غوښتنه کوو د ملاقات وخت نه لري نو دلته نااشنا خلک راغلي د جغرافیې سره اشنا نه دي د نورو زموږ ورونه دي د نورو ولایتو خلک لیکن دلته موږ قدرې پرسونل لرو تجربه والا خلک لرو حتی خپله بم چې ښودل شوی دی چې دا خلکو ځان ته ایښی دی په دې خاطر چې خپله د خپل مسؤلیت د خپلو اوږو نه رپه کې غلط راپور ورکوي نو یو زموږ غوښتنه دا ده چې دې کې باید مکمل طور باندې تصفیه منځته راشي او پولیس ته خپل وظیفه وپېژني او آخري خبره زموږ همدا وه چې په محلي ادارې باندې زموږ غږ هم دا ده چې که زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي نو روغتیایي کمیسیون لکه څنګه چې ورته اشاره وشه بل څه وظیفه نه لري مجبور په دې دی چې د خدماتو لاس واخلي او د خدماتو د نه ارایه کېدلو پړاو بیا په دولت باندې وي تشکر ډیره مننه له تاسې دواړو ښاغلو په ختیځ کې د درملیزو خدمتونو د اتحادیې رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب دادا صاحب او په ننګرهار کې د ډاکټرانو د اتحادیې رئیس ښاغلی قدرمن ډاکټر صاحب نوروز شینواره صاحب ډیره مننه کور مابا چې راغلی په دغه بحث کې مو ګډون وکړ تشکر خوشحاله اوسئ ډېره مننه د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسېږي الله مو مل شه